اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم باب ما جاء فی مصافحة الجنوب باب د بیان د هغې روایاتو کې چې راغلي دي په باره د مصافحې د جنوب کې جنوب سره لاس ملاوه. مسله دا ده چې جنوب د نجس دی خو دا نجاست حکمی دی حقیقی نه دی، حکمن دی نجس دی او غسل په لازم دی. د دې فایده دا ده که جنوب سړی اوبه وڅښي جام کې هغه اوبه هم تسکلی شي، خولې صفا دي جامې باندې پرېوځي، جامې هم صفا دي، لاړې صفا دي، لاس ورسره ملاول یو ځای ډوډۍ خوړل هر څه جایز دي ځکه نجاست حکمي دی نو لاس ملاول هم ورسره جایز دي. وایه بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعد القطان قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنون قال فانخنست فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت او اين ذهبت قلت اني كنت جنبا. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لقیه د سره میلاو شو د ابو هريره سره. لقیه کی ضمیر دی هغه نبی صلی الله علیه وسلم تراجی دی او هو ضمیر ابو هريره تراجی دی وهو جنوب او د جنوب ابو هريره جنوب ځان تعبیر په غائب سره کوي. قال ابو هريره فانخنستو زروست شم تأخرت رست شم فاغتسلت غسل میں وکړ ثم جئت بیا راغلم فقال نبی کریم صلی الله علیه وسلم راتله اين كنت کم ځای وی او اين ذهبت او قال اين ذهبت شک من الراوی دی چې کم ځای کې شک من الراوی التبل او نرست قال وای او قال اين ذهبت کم ځای تللی وی قلت اني كنت جنبا زخو جنوبم. قال نبی علیہ السلام راته فإن المؤمن لا ينجس مؤمن خو نه پلیتیږي یعنی مؤمن نه نجس کیږي په نجاست حقیقی سره چې سره نه ناولې کیږي چې لاس بنوړي. مؤمن خو نجس کیږي په نجاست حکمی سره، لا ينجسو معنا ده نه نجس کیږي په نجاست حقیقی سره. لکه تاسو په پوښتنه دا د هغه توهم ختم ک توهم کبیر بزعه باره کې چې حدیثو چې صحابه ته شک وو هم چې دي کې خوشینه پریوتی وو غندونه اوس بداو بسنګ صفای. نبی اسلام ورته فرمای ان الماء لا يجنب وبنه پلیتیږي وبولې نه پلیتیږي او مطلب دا چې دا وبنه پلیتیږي دا د دوی د غلاش ان الماء لا ينجس شيء وبو په هیڅ شیم نه پلیتیږي هغه وهم ختمه ورپسې شه. وفي الباب عن حذيفة رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد رقص غير واحد من اهل العلم اجازت ورکړه ډېر تنانه د اهل علم په مصافحې د جنوب کې ولم يروا بعرق الجنوب والحائض باسا او دوی نه غړلې په خولې د جنوب او د حائض کې پاک خولې پاک کړه. بابا ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل باب د بیان دغه حدیث کې چې راغلي دي چې خزا وګوري په خوب کې مثل د هغه څه چې سړی ویني. سړی خوب کې سویني خزا غسویني یعنی سړی احتلام کېږي د خزې احتلام وشي او چراوی خشی لندواله وګوري نو بیا به غسل کوي او غسل به کوي. دی حدیث نه معلومي دا اتفاقی خبرې د اختلاف پکې نشته. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة رضي الله عنها عن ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت ام سليم ابنة ملحان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة تعني غسلا اذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال نعم اذا هي رأت الماء فلتغتسل.
قالت زمون مذهب دا ده چې کافر جمعه ته راتلی شي مسجد حرام ته نشي راتلی نور عامو جمعتونو ته راتلی شي او د امام مالک مذهب دا ده چې کافر نجس دی ان المشرکین نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا نو موږ تخصیص کوو د مسجد حرام پورې او نجاست نه مراد نجاست حکمی او د عقیدې نجاست ده نجاست حقیقی نه ده لہذا نور جمعتونو ته تللی شي ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی جات ام سلیم راغلا ابنت ملحان یا ملحان دادا انس رضی اللہ تعالی عنہ موروا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق اللہ دا حیا دا وجہ حق نہ پریږدي بلکہ حق بیانای ماشی او دا میگی او دا عنکبوت خبرې بیان کړي دي نظم یو حق تپوس کوم فهل علی المرأة تانی غسل آیا په ښځې باندې شته تانی د دې مراد غسل اذا هي رات په المنام چې دا په خوب کې وګوري مثل ما يرى الرجل هغه سو ګوري چې سړی ویني قال نعم نبی اسلام ورته او اذا هي رات الماء على چې دا وبو ګوري چې را پاسه وبې په جاموي پر تغتسل غسل دیوږي قالت ام سلمہ وی قلت لها ما ورته ویلې فزهت النساء خزد و شرموله یا ام سلمہ دلته ورته وی خزد و شرموله او مخکې روایت کې خپل تپوس کړو جواب دار چې خزد خاور نه پټه کې تپوس کو دی خو ښکارا کې تپوس قال بجازه دي جنسان سي دا قول د عام او معاوده چې مرأي زارات بالمنام مثل ما يرى الرجل فانزلت او انزال وشي ان عليها الغسل وبي يقول سفيان الثوري والشافعي وفي الباب ام سليم وخوله وعائشه وانس باب الرجل يستطيع بالمرض بعد الغسل بعد بیان د دې کې چې سړی ګرمي حاصلې ځان ګرمۍ په خزه باندې د غسل نه وروسته خزه غسل نه کړي د غسل وکي او یخني او خزه غیږ کې ځان را تاو کې چې ګرم شي دته استطفاء وای دا جایز ده معنا دا چې خزه جنابت کې نو دا پلیت نه ده چې تا غسل وکړ ور سره نږدې شو ته بیرته پلیتېږي مقصد دا ده ها استطفاء ما بعنوان په استطفاء ده مقصد دا چې خزه په جنابت نه پلیتېږي الله اتفاقی خبره ده قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن قريش عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فزممته إلي ولم أغتسل. ام المؤمنين عائشة صدیقہ رضی اللہ عنها فرمائی ډیر کرته نبی علیہ السلام به غسل وکړ د جنابت نه یا براغه فاستدفأ بي ځان به ګرماو په ما باندې فزممت الی ما بزان لرانی نزدیک ولم اغتسل ما بغسل نو کړه ها قال ابو عيسى هذا حديث ليس باسناده بأس وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ان الرجل اذا اغتسل فلا بأس بان يستدفئ بامراته وينام معها قبل ان تغتسل المرأة. غسل نه خزه غسل نه کړي او اشاره کې ورسره سم لاستیم شي وبي يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق باب التيمم للجنوب اذا لم يجد الماء باب د بیان د دې کې چې تیمم جنوب لا جائز دی چې کله وبني وب حقیقتا نه لکه نه یا حکما نه یي خدای استعمال ولې نشي مریضي یا وب کمی نو دل غسل جائز دغه تیمم جائز دی او تیمم د غټ او د سود واړه او د تیمم یو شان دا تیمم دو ضرب دي دا دغه د پاره دی او دس د پاره دی د غسل د پاره دې کې لګ اختلاف او اول وخت اوس نشته تاسو په پوښتنه عمر رضی الله عنه عبد الله بن مسعود دا ویلي چې جنوب په تیمم نه کیدا صرف د حدث اصغر د پاره هغه او مونږ په قضا چې کله غسل وکړو بیا به مانځنو قضا یې بیا یو سړي د عمر رضی الله عنه د قشان تاسو
چې زه جنوب شوی ما اوبه نشته څه وکړم. عمر رضی الله عنه ورته وایي اودس باندې تیمم باندې کې انتظار وکړي لمونځ یې قضا شي. نو عمار ابن یاسر ورته وایي عمره یاد دې نه دي چې ما او تا سفر ته تللي وو او دواړه بد خوب دواړو ولیده یعنې احتلام شو، نو ما خو داسې تا خو مونځ قضا کړ چې د لمانځه د غسل لپاره تیمم نشته او ما جامې ویستلې په خاورو کې رغړېدم چې نه دا به تیمم. دواړو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس. نبی علیہ السلام زما تصویب وکړ چې تا ښه کړي دي، خو راته وویل چې تیمم پکار دی خو تیمم د غسل دغه شان نه دی، تیمم د غسل هم دقه دی چې کوم د اودس دی. دا ته یاد نه دي. ابن مسعود بیا فتوا ورکړه چې غسل به نه کوي، د غسل په ځای به تیمم نه کوي. صحیح شو. د هغه نه تپوس وشو چې دا عمار ابن یاسر حدیث کې خودي کړه، هغه ورته د عمار ابن یاسر د حدیث تصویب عمر نه دی کړی، عمر ورته نه دی وی چې ښه ټیک شو، هغه خاموشي وکړه. صحیح ده. او بیا رجوع ثابته ده د دې د ټولو اوس دا اتفاقی خبره ده چې جنوب سره اوبه نه وي هغه به هم تیمم کوي، حقیقتا اوبه نه وي یا حکمن اوبه نه وي. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان بن خالد بن الحذاء عن ابي كلابه عن عمرو بن بلدان عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الصعيد الطيب طهور المسلم. پاک خاورا پاکیزگی د مسلمان د پاره اگر کو په پیدا نه کی لس کاله فزا وجد الما چې کله وب پیدا کی نبی دې سکی فلیمسه ځان سره دې ولګي و دې لګي دا وب بشرته د خپل بدن سره پاین ذالک خیر دا غره دا وقال محمود په حدیث ان سید وجود مسلمان دوایا او قسم. وفي الباب عن ابي هريره وعبد الله بن عمرو وعمران بن حسين رضي الله عنه قال ابو عيسى وهكذا روى غيره عن خالد بن الحذاء عن ابي كلابه عن عمرو بن بلدان عن ابي ذر رضي الله عنه وقد روى هذا الحديث ايوب عن ابي كلابه عن رجل من بني عامر عن ابي ذر رضي الله عنه ولم يصلي. وهذا حديث حسن وهو قول عامة الفقهاء أن الجنوب والحائز إذا دا عام فقهاء ورای دا چې جنوب او حایزه چې وب پیدا نه کینو تیمم وصلیا تیمم بکي او منځ بکي. ويروى عن ابن مسعود انه كان لا يرى التيمم للجنوب، هغه خیال د تیمم نو د جنوب د پاره. وان لم يجد الماء ويروي عنه او روایت د نه چې انه رجعان قولي ابن مسعود د خپل قول نه رجوع کړی نه. فقال تيمم اذا لم يجد الماء، تیمم وکي چې د اوبه پیدا نه کی. او بدی باندې سفیان ثوری قول کړی دی، امام مالک کړی دی، شافعی کړی دی، او احمد او اسحاق د ټولو شریک رايه ده. بس